السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ده تمام ملګري بخیر خیر سره. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون سبق آغا د ناب طول په باره کې دی. نن سبق آیت کریمه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. معنی دا دا چې ډیر خرابې ده، هلاکت ده په ناب طول کې د کمی کوونکو دپاره. دا یې حال دا دی چې کله د خلکو نه څه څیز ناب کوي، مطلب د ځان دپاره څه اخلي نو پوره اخلي، او چې کله ناب طول د بل دپاره کوي، یعنې بل چاله ورکوي، نو په هغې کې کمی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ده: لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وای چې کله خلک ناب تول کې کمی شروع کی، نو په دوی باندې به الله پاک درې عذابونه راولي. یو دا چې قحط به پکې، قحط مطلب بارانونه به ډېر زیات، او فصل چې دا به په صحیح ټایم باندې باندې کېږي، او معاشي تنګي به. معاشي تنګي مطلب دا دی چې لکه د یو سړي سره به ډېرې زیاتې روپۍ به یو ډېر زیات به د آمدن به خو لکه د خرچه مرچه به ډېرې یو دی بیا هم پریشانه وي. او بل دا د حکمرانانو په زیاتۍ شکار به دی کېږي. مطلب دا چې لکه د باندې به کوم حکمرانان چې دي، نه دا به د باندې خراب خلک مشران کېږي، بادشاهان کېږي به. نن سبا که موږ سوچو کوو، دا ټولې خبرې په موږ کې موجودې دي. قحط هم دی، مطلب باران نه کېږي، ټول خلک د دې خوشتالۍ د وجې نه چې دا په تکلیف کې دی، په بیمارو کې دی. او بل هر سړی چې دا خفه دی په خپل دغې کې معاش په ذریعه کې، څوک ډېر زیاتې روپۍ ګټي، جو هغه هم خفه دی، او کوم چې لکه غریب دی جو خو خفه دی. او نور د حکمرانانو دا کم زیاتې چې دي، نو دا ټول اصل وجه دا ده چې انسان دا په ناب تول کې کمی کوي. دعا دا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. کوم کس چې بازار ته داخليږي دا دعا وایي، نو الله پاک د ده دپاره 1,00,000 نیکیانې لیکي، او 1,00,000 ګناهونه معاف کوي د ده دپاره، او 1,00,000 درجې ورته الله پاک چې دا اوچتوي. مسأله دا د نن سبق باره کې چې کوم څیز خرڅولی کېږي، د هغې وزن کول یا د هغې ناب کول، هغه تلل، په هغې باندې چې څومره هم خرچه راځي، نو دا د خرڅوونکي په ذمه باندې. مطلب زه لکه ځانه چې نه دا وریجې علمه یا وربشې اخلمه یا بل څه ځمکه اخلمه، نو د هغې په پیمایش باندې څومره روپۍ راځي، د ځمکې په پیمایش باندې یا د هغې په تللو باندې، نو دا په بائع په خرڅوونکي باندې دا تاوان به دی، هغه به کوي. بل دا آیت دی دا خو خاص کر د ناب تول د کمی دپاره دا دی، خو ناب تول کې دا هم راځي چې لکه مطلب یو کار په تا باندې لازم دی، د هغې کول په تا باندې لازم دی، او ته په هغې کې چل ول کې، نو په هغې هم په ناب تول په کمی کوونکو کې هغه هم راځي. مطلب لکه زه د چا خپل پرایویټ نوکر یم یا د حکومت نوکر یم، او ماله تنخواه په دې باندې راکوي چې دی به سهار د 8 والا د 12 بجو پورې به دی زما کار کوي، او زه په دغه ټایم کې خپل د دنیا کارونه کوم، یا دغه کار له نظم اسې وچ پوچه چوټیانې کوم، یا وچ پوچه د وړو وخت ضایع کوم، استاد یم د وړو وخت ضایع کوم، یا افسر یم د خلکو وخت ضایع کوم، په غیر د رشوت نه کار نه کوم، نو هغه هم په دې وعید کې داخل دي چې هغوی دپاره هم الله پاک فرمایي چې دا ویل د دپاره به هلاکت دي. ویل څه شی دی؟ نو ویل یا خو د جهنم په کندو کې یوه کنده ده، یا بدترین عذاب ته مراد دی. الله پاک دې موږ دې باندې عمل کول توفیق راکړي، او څومره نیک اعمال چې دي الله پاک دې موږ ته د هغې کول اسان کړي، څومره غلط کارونه چې دي الله پاک دې موږ له د هغې نه بچ کېدو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.